मेहमान आके इधर इज्जती करवा रहे हैं। ये देखो किसका चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कदरमندو دا ویډیو تاسو کته دا هغه ویډیو دا چې د پنجاب اسمبلی کې دا پیښه شوې ده او د پښتونخوا چې کم ممبران دي وزیران دي او وزیر اعلی بذات خود هم پدې کې شامل او دو پنجاب ته وزټ کړي لاهور ته خاص کر او د دې وزټ مقصد دا چې د پی ټی آی کم التکی په جیلونو کې کم کسان گرفتار دي هغه سره ملاو شي هغه کور والي سره ملاو شي هغه ته حوصله ملاو شي د پی ټی آی باندې چې کم ظلم ستم شوی دی هغه حواله سره ځان معلوم کی اغوست حوصله ورکی او هغه خلکو کورونه تلاړ شي خو بدقسمتۍ نه چې کله وزیر اعلی او دغه وفد ورکی وزیران او مختلف صوبایي ممبران چې کله پنجاب ته تل شروع کول د پښتونخوا نه او د پنجاب علاقې ته نن وتل نو د پنجاب پولیس چې کم دی د حکومت د پنجاب حکومت یعنی د نونلیک چې کم حکومت ته هغه په وینا باندې هغه باندې ډیر زیات چې کم دی لارې ورته بندې کې او مشکلات ورته پیدا کړل او د دې بنیادی وجه دا و چې یاره دا خلک واپس لاړ شي او پنجاب دوره ونه کړي او بیا ډر خوف ته وګوره د ویرې مقام دا دی چې په پنجاب کې پکار داو چې وزیر اعلی چې د پنجاب کم دا هغه 47 دا د ارسه دا یا ارسنګي حکومت کې راغلی دا خو وزیر اعلی دا نو دو ته پکارو کلک سیاسي شعور دو کې وي نو دو ته به یعنی وزیر اعلی ته به دغه مرګرو ته به پروتوکول ور کړی وي دغه بیل ته خدمت کړی وي ملاقات په ور سره کړی وي سیاسي چې کم ماحول دی نو دی کې به تناو به هم کم شوی وي او د هغو یعنی د نونلیک ته به دا فایده سیاسي طور باندې راغلی وه او د هغې به واه خو چونکې دا سیاسي خلک نه دي او نه پړه لیکه خلک دي نه دا په سیاست پوهېږي دی صرف دغه چې کم ظلم ستم دی نو په دې باندې دا یقین ساتي او هلته کې هغو ته مشکلات ډېر زیات وړاندې شو او دا قسمه چې کم بیانات بیا مونږ وکتل د پی ټی آی خلاف دغه وزیر اعلی خلاف یو منتخب وزیر اعلی ته داسې مشکلات پیدا کول بذات خود چې کم دی دا د قانون آئین خلاف ورزي ده خو چونکې ملک آئین قانون نشته ځکه دا ارس روان دي خو دې سره به ملک نقصان طرف